محترمو سامعینو، تاسو ته معلومه ده چې په ټولو ګناهونو کې د ټولو نه خطرناکه ګناه او د ګناهونو مجموعه هغه ږیره خریل او منډی کول دي. یو خو دا صریح د نبی علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې نه خلاف ورزي کول دي. نور هم ډېر داسې خطرناک افعال دي او اقوال دي چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقه کار نه بالکل خلاف او اپوزیټ او الټه دي. نو پای کې یو دا ده چې سړی ږیره وخوري او په دې چاړه راکاږي او بیا پاین کې وګوري چې یاره زه ښکلی شومه. نو په دې نسبت سره علماو لیکلي دي چې د دې انسان نه ایمان لاړ شي او تجدید د نکاح دی وکړي. ان تر دې چې بعض علماو په دې باندې د نکاح د ماتولو فتوا هم ورکړې ده. لیکن اول دا ده چې ډیر زیات خطرناک ګناه دی او یو څو زه ستاسو په مخکې عرض کوم. اول خو دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقې نه بالکل خلاف ته، صریح خلاف ته، او بالکل دغه خبره نه منل دي، دغه طریقه نه فالو کول دي. دویم دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دي او هغه پرېښودل، دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دي. دریم دا چې د تمام انبیاء علیه الصلاة والسلام مشترکه سنت چې دی هغه پرېښودل دي، د هغو طریقې پرېښودل دي. د حدیث د کتابونو نه ثابتېږي چې د ټولو پیغمبرانو ږیرې وي او ټولو ږیرې مبارکې هغوی پرېښودلې وي. بل څلورم نمبر دا ده چې دا هغه ګناه ده چې په ګناه باندې اصرار کول همیشه، یعنی په سوال هم دا دی چې یو سړی هغه کم ګناه دی چې 24 ګنټې هغه په ګناه کې هغه ږیره خریل دي، د نبي علیه السلام د طریقې خلاف کول دي. پنځم نمبر دا ده الله تعالی سبحانه وتعالی چې کوم تخلیق د انسان پیدا کړی، کوم چې په انسان باندې کوم ویښتان راخیږي او د کوم ځینه الله پاک پیغمبر ابراهیم علیه السلام منع کړی ده او د کوم ځای چې هغې طریقه ده، لکه څنګه چې د قربانۍ طریقه ده، څنګه چې د انسان د نور ځینو نه ویښته اخیستل دي. نو په هغې کې یو دا هم ده چې د دې ځای نه ویښته اخیستل نشته. نو دا داسې شو چې د الله پاک په تخلیق او پیدایش کې بګاړ پیدا کول او د هغې د الله پاک حکم ماتول دي. شپږم نمبر دا ده چې دا د مخ یو نور دی، یو عملی شکل او صورت دی. اووم نمبر دا ده چې دا د مجوسو سره مشابهت دی چې مجوسیان هم داسې کوي. او اتم نمبر دا ده چې دا د زنانو سره مشابهت دی. که چېرته موږ په یو لرې ځای کې یو طرف ته او بل طرف ته، یو طرف ته زنانه او بل طرف ته نارینه خریلی، هغه چا ږیره خریلي هغه ودرو، نو موږ ته به د دې دواړو پته ونه لګي چې کومه زنانه ده او کوم نارینه دی. نو دا یو څو ګزارشات او دا ما ستاسو مخکې پیش کړل. الله رب العالمین دې موږ د دې خطرناک ګناه نه وساتي او د ږیرې د پرېښودو طاقت او توفیق دې الله پاک موږ ټولو مسلمانانو ته نصیب کړي. د مختصر ویډیوګانو دپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب، کمنټ کړئ او د راتلونکي ویډیو دپاره تاسو اجازت غواړم. د الله په امان، وما علینا الا البلاغ.